بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د مشرق ټي وي په دغه خصوصي نشریاتو کې تاسو ته هرکلی وایو. پنجاب کې د وزارت اعلی لپاره چې کوم انتخابات دي هغه 4 بجې د هغې لپاره ټیم ورکړی شوی و، خو هغه ډېر دغه اجلاس چې کوم و نو هغه لیټ شروع شو او د هغې نه پس یو ټرننګ پوینټ چې ورته موږ ویلی شو نو هغه د چودھری پرویز الهي چې دا یې کوم مشر رور دی چودھری شجاعت حسین صاحب، د هغې لخوا دغه بیان مخې ته راغلو چې هغې به د دغه انتخاباتو کې د پرویز الهي بلکې د هغې د عمران خان چې کوم امیدوار دی د هغې حمایت نه کوي. دا وخت چې کوم دی نو د پنجاب اسمبلی اجلاس روان دی، په دغه ایشو باندې به خبرې اترې کوو. ما سره په سټوډیو کې موجود وي محمد فهیم صاحب، زموږ سینیر همکار دی، او د هغې سره ضیاء الله صاحب چې هغې هم زموږ همکار دی. تاسو دواړو د پروګرام کې هرکلی ویم. مهرباني. او لږ ساعت وړاندې یو بل خط لیکلی شوی دی ساجد میر کوم چې دې وخت کې پارلماني لیډر دی د مسلم لیگ کاف په پنجاب اسمبلی کې، او هغوی خپل ټولو ممبرانو ته وویل چې هغوی به خامخا پرویز الهي ته ووټ کوي او هغه پابند کړي دي. هغوی دا خط لیکلی دی ډپټي سپیکر پنجاب اسمبلی ته چې تاسو زمونږ ممبران دې خبرې ته الاو کې 10 کسان دي، د هغوی اټرولو به همدغه 10 کسانو کې ده چې مسلم لیگ کاف به چاله ووټ ورکوي. نو مسلم لیگ کاف پارټۍ صدر چودھری شجاعت صاحب دا ویلي دي ډپټي سپیکر ته چې زما غړي به ووټ نه کوي، او د مسلم لیگ کاف پارلماني چې کوم دې وخت کې مشر دی دغه دا وینا ده چې زمونږ غړي به ووټ کوي او موږ به ټول ووټ کوو مسلم لیگ کاف امیدوار پرویز الهي صاحب ته. مطلب دا ده چې لږه دوی لوبه بدله کړه، بل خوا ته یې وړه، او پرویز الهي صاحب چې څنګه موږ دا کته چې دغه د پی ټي آی امیدوار دی، نو هغوی اوس دا وایي چې نه دا مسلم لیگ کاف امیدوار دی، او که پی ټي آی موږ له ووټ راکړو نو بله خبره ده. نو چودھری شجاعت حسین صاحب چې کومه خبره ده اب هم ځای ونیسي چې امیدوار د پی ټي آی نه دی، امیدوار د لیول کیو دی، او دا لوبوي. خو بهرحال هغوی چې کوم خط لیکلی دی افټر آل تاسو چې کومه خبره کوئ بیا اخري به منلی کېږي چا داسې خو به د پارټۍ صدر به نو که صدر هغه لیټر هغه په خپل خط باندې قایم ودرېږي تاسو به ووټ نه کوئ او بیا دوی ووټ وکړي نه ووټ چې دوی کوي. نو آلریډي د پاکستان تحریک انصاف چې کله سپریم کورټ ته تللی وه چې هغوی د هلته د 63A چې کوم تشریح وه هغې دپاره هغې کې دا خبره مینشن ده چې سپیکر به د پارټۍ مشر خلاف تلو والا د غړو چې کومه خبرې ابه نه مني دا ووټ به نه کاونټ کیږي. لکه دوی به ووټ واچوي خو هغه ووټ به کاونټ کیږي نه. دغه ووټ کې دننه دا مسله ده چې دوی به ووټ اچوي خو ووټ به اکسپټ کیږي نه، ووټ به ماینس کیږي، مطلب دا 10 غړي چې سمو کی د دوی ووټ نه کاونټ کیږي، دا ووټ به نه اکسپټ کیږي. چودھری شجاعت صاحب دا ویلي چې دا ووټ به نه منلی کیږي. او لږ ساعت وړاندې پاکستان تحریک انصاف چې کوم مرکزي سوشل میډیا اکاونټ دی د هغې نه ټویټ شوی دی چې ټول د پی ټي آی غړي ټول ورکرز چې دي هغه د ځان پنجاب اسمبلی ته ورسوي، او بیا 15 منټه پس هغه ټویټ ډیلیټ شو. خو د اسلام آباد پیج باندې اوس هم شته، ټولو ممبرانو ته کال ورکړی دی چې احتجاج دپاره پنجاب اسمبلی ته راشئ. پولیس هم راغوستلی شوی دی او یو ځل بیا ځنګل جوړ دی، تماشه جوړه ده دغه په پنجاب هاوس کې پنجاب اسمبلی کې. ضیاء صاحب تاسو که ووایئ لږ دغه چې کوم ټرننګ پوینټ به ورته موږ وایو چې چودھری شجاعت صاحب چې کوم دی نو هغه پرون پورې زرداري صاحب سره چې کوم ملاقاتونه کېدل او اخر د چې کوم د پاکستان تحریک انصاف اسد عمر صاحب د هغې نن یو بیان مخې ته راغلی و چې زرداري صاحب به پخوا وختونو کې باري و خو اوس باري نه دی. تاسو ته څه ښکاري اوس هم باري دی؟ ارشاد صاحب که موږ وګورو په دغه چې کوم د وزیر اعظم خلاف تحریک عدم اعتماد راغلی په هغې کې هم د زرداري صاحب ډېر اهم کردار او گیم چینجر ورته ویلی کېږي چې باقاعده هغه گیم په بل سایډ باندې اړي. تاسو وکته په دغه ضمني الیکشن کې عوامو منډیټ ورکو تحریک انصاف ته زیاتر امیدواران د هغې راله، او بیا په ظاهره باندې ښکارېده چې تحریک انصاف او کاف لیگ په یو ځای باندې په اسانه سره حکومت جوړولی شي. زرداري صاحب رالو دې وخت کې موږ سره ضیاء صاحب خبره به کوو، خو دې وخت کې موږ سره د خیبر پښتونخوا حکومت ترجمان په خپله قانوندان هم دی او مرکزي سیاست باندې انتهایی زیات د هغوی گرفت دی، پویه هم لري او په خپله دا حصه پاتې شوی دی. بیرسټر محمد علي سیف صاحب سر شکریه تاسو موږ سره. بیرسټر صاحب تاسو څنګه په خپله هم کتل چې وفاق سیاست څومره اثر لري، تاسو په خپله برني ایوان کې هم پاتې شوی یې، څه به وایه چې کوم دې وخت کې دا لوبه روانه ده په پنجاب اسمبلی کې یو کلیر میجورټي ده د پی ټي آی امیدوار ته، خو بیا یو لا تګ بل لا تګ د پیسو آفر کول، څه به وایه زمونږ دا سیاست کوم طرف ته روان دی؟ بالکل جی زمونږ سیاست کې د بدقسمتۍ نه دا ګنده غلط غیر اخلاقي غیر آئینی چې کوم طریقه کار دی نو د دې اوس مخنیوه پکار ده، او د میډیا په موجودګۍ کې څنګه چې میډیا دا ټول ارڅ ایکسپوز کوي لګیا دی، نو زه دا ګڼم چې د دې سره عوامي شعور هم راغلی دی، او یقینا چې کوم دا ممبران دي چاته چې دا آفرز کېږي هغې ته هم
د دې خبرې احساس دی چې دا کار به اوس او دا پریکټسز به اوس نور په دې ملک کې نه برداشت کیږي او چې څوک کوي نو د هغې انجام به همدغه وي. دا څنګه چې تاسو پنجاب اسمبلی کې وینئ چې څو ورځې مخکې الیکشن وشو چا چې وفادارۍ بدلې کړې وې نو ټول ډېر په شرمولې طریقه باندې الیکشن وبایله او یعنی عوام چې دی هغې لوټې ریجیکټ کړې. نو د دې اوس هیڅ قسم دغه نشته. ټیک ده که د پارټۍ نه د اختلاف وي نو پارټي پرېږده اوپنلی استعفا ورکړه. د الیکشن وکړه د بلې پارټۍ په ټیکټ راشه خو د یو پارټۍ په ټیکټ چې راغلی او بیا وفاداری په الیکشن کې بدله د وزیر اعظم یا د وزیر اعلی په انتخاب کې نو دا خو د آئین د لاندې خو د آرټیکل 63 د لاندې دا اسم یو غیر آئینی اقدام دی خو اخلاقی طور باندې ودا کېدو زه ګڼم چې د دې لارې اوس بندي شوي دي او دا څومره تاسو چې ووایئ دا کوششونه چې کوم کېږي خاص طور باندې د پیپلز پارټۍ مشر چې کوم دغه کوي یا داسې نور قسم د پیسو آفرز کوي او دا هر څه زه ګڼم چې د دې خبرو بس دا هغه په آخري سلګو باندې دي دا روایت او دا به انشاءالله ډېر زر د پاکستان د سیاست نه وځي. سر لګم په دې آئین باندې لګ پوه کې چې څنګه سپریم کورټ فیصله راله بیا الیکشن کمیشن په هغې باندې فیصله وکړه. دې وخت کې توشجات صاحب یو خط لیکلی دی ډپټي سپیکر ته چې زمونږ ممبران 10 ممبران به ووټ نه اچوي خو د پی ایم ایل کیو چې کوم پارلیماني اجلاس اوس وشو یو 10 منټه مخکې هغوی دا فیصله وکړه چې کوم پارلیماني لیډر دی چې 10 واړه به ووټ اچوي او هغوی به ووټ اچوي پرویز الهي صاحب ته. نو دې کې بیا آئین څه وایي چې د پارټۍ صدر او یا پارلیماني لیډر دواړه مخالف روان دي؟ آئین ډېر واضح دی ډېر صفا دی او ډېر کلیر دی په دې موضوع باندې. دا آرټیکل 63 چې دی 63 هغې کې کلیر کټ دا دغه کړی دی اصطلاح چې کوم استعمال شوې ده نو هغه پارلیماني پارټي استعمال شوې ده او د پارلیماني پارټۍ مطلب دا دی چې کم ممبران په پارلیمنت کې الیکټ شي او هغوی په پارلیمنت کې یا په اسمبلی کې ناست وي نو د هغې چې کوم گروپ دی پارلیماني پارټي ده د هغې پارټۍ او د هغې چې کوم لیډر په پارلیمنت کې وي یا د پارلیمنت ممبر وي او هغه د پارټۍ د طرف نه ټاکلی کېږي ایز پارلیمنټري لیډر نو د پارلیمان په دننه که د ووټ فیصله ده که د پارلیمان دننه هر قسم چې یاره دا قرارداد به ایکسپټ کوو ووټ به ورکوو یا به ریجیکټ کوو ووټ به نه ورکوو یا به چاله د وزیر اعلی ووټ ورکوو یا د وزیر اعظم ووټ نو دا ټول ثوابدید اختیار آئین پارلیماني لیډر لا ورکړی دی. چودھری شجاعت صاحب د پاکستان مسلم لیگ کاف لیډر خو دی خو د سیاسي پارټۍ لیډر دی د پارلیماني پارټۍ لیډر د هغې ساجد بټي دی زما په خیال راځي هغه دی او هغه چې څه فیصله وکړي د پارلیماني پارټۍ په اجلاس کې نو آئینی سیکیورټي آئینی سیفټي او آئینی کریډیبلټي صرف اور صرف د پارلیماني لیډر ته ده. نو که د پاکستان مسلم لیگ کاف پارلیماني لیډر یو فیصله وکړه د پارټۍ په اجلاس کې نو هغه فیصله به وزن لري په پارلیمنت کې او کدا مسله چرته عدالت ته لاړه نو عدالت به همدغه فیصلې ته وزن او حیثیت ورکوي. مطلب دغه 10 ایم پی ایس باندې اوس دې وخت کې د خپل پارلیماني پارټۍ مشر چې کومه فیصله ده هغه په بایندینګ دی نه چې د پارټۍ صدر. بالکل د پارټۍ د صدر فیصله هیڅ آئینی حیثیت نه لري. هغه یو سیاسي فیصله کېدی شي یو سیاسي ګایډلاین کېدی شي خو هغه سیاسي د پارلیماني پارټۍ فیصله نه ده. بیرسټر صاحب کله راته دا مو وایي چې کوم په پنجاب کې د پی ټي آی کوم منحرف ارکانو دغې خلاف چې کوم موشن موف شوی نو هغه هم دغه پارلیماني لیډر په ترو شوی که نه د پارټۍ د مشر په ترو شوی دغه نه ګوره داسې کار دی چې هغه خو د هغې سچویشن خو بل و که نه هغې په هغه وخت کې د پارټۍ د پارلیماني لیډر په دغه باندې په ډایرکشن باندې د ووټ نه انکار وکړو نو د هغې خلاف خو بیا شی چې دی نو به ته دغه ته الیکشن کمیشن ته به ته او الیکشن کمیشن بیا د هغې هغه ډیسیټینګ او نوټیفیکیشن او هغه هر څه وکړل نو یو خو هغې دې کې او په هغه معامله کې فرق دی یو بله دویمه خبره داسې ده چې د هغې هم د پارلیماني لیډر د چې کومه فیصله وه نو د ما چې څنګه ووایي چې آئین کې دننه د هغې حیثیت کې د پارټۍ پکې حیثیت نشته نو عمران خان د پارټۍ چیرمین خو د پنجاب په اسمبلی کې چې کوم د پارټۍ پارلیماني لیډر نو فیصله به د هغه و هغه یقینا دي چې دا ډایرکشن ورکړو چې تاسو به ووټ چېرته ورکوئ خو هغې ورنه که هغه شان دی نو د هغې په وجه د هغې ډي سیټینګ وشو او بیا بیا دوباره بای الیکشن وشو. سر اخرنی سوال یو ځل بیا په پنجاب اسمبلی په امارت کې پولیس راغوستلی شوی دی هر ځل خبره کیږي چې پولیس به امارت کې دننه نه وي خو بیا هم دغه آی جي تبدیل هم شو هغوی انکار وکړه نو کار نشم کولی دغه پولیس راوستل آیا تاسو دوباره ګوره چې دا خبره بیا سپریم کورټ ته ځي؟ نو لکه ما چې څنګه ووایې ګورئ چې کله تاسو کله څوک
غیر آئینی یا غیر پارلیمانی اقدامات نیت لري اراده لري نو هغه ته د پولیس ضرورت یې کني په پارلیمان کې د پولیس تر راغوښتلو ضرورت څه دی د سکیورټي دپاره خو د پارلیمان خپل سټاف او د هغې خپل هغه اشرز او دغه چې کوم دی اټینډنټس موجود وي خو د دې مطلب دا دی چې اراده غلطه ده غواړي اول په سر کې که تاسو ته یاد وي نو لږ ټایم مخکې په گیټ باندې یو هنګامه وشوه چې خلک پارلیمنټ ته رادننه کول اسمبلی ته دغه شانتې اوس د ډپټي سپیکر صاحب شاته چې دی نو کسان ولاړ دي او صفا پته لګي چې دا پولیس والا دي دغه پرایویټ کپړو کې ودرولي دي نو دا یو قسم لکه غیر آئینی یا غیر جمهوري اقداماتو اراده ده نو ځکه دا کوي خاصې دا ټولې خبرې زه دا ګڼم چې دا غلطي دي اسې خو سپیکر ته اختیار دی هغه که څه فیصله مو کړي نو هغه پولیس هم دغه کولی شي لکه قانونا خو راغوښتې شي خو زما په خیال دې وخت کې د دې هر څه د راغوښتلو دا صرف او صرف د غیر جمهوري اقدام د سپورټ دپاره او د پروټیکشن دپاره ځان لی راغوښتي دي او که سبا د دې نه څه مسله جوړه شوه دا خبره عدالت ته لاړه نو زه دا ګڼم چې دا څیز به د دې خلاف استعمالیږي دا به یو ایویډنس وي د دې د نیت صحیح ډېره شکریہ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت سینئر قانوندان بیرسټر محمد سابق سینیټر آئی موږ سره موجود دی څنګه ذکر وکړو چې آئین کې دننه پارلیمانی پارټي خبره ده پارلیمانی پارټي څنګه یو سوال ډېر ښه سوال دی نه ارشاد صاحب هم وکړو چې کله د پاکستان تحریک انصاف خبره وه نو هغه ټایم دا چا ویلي نو یې کې دوه خبرې دي یو د پارټۍ مشر او بل چې کوم پارلیمانی پارټي وي هغوی هم دې حوالې سره په دې وخت کې موږ سره د پاکستان مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا مشر انجینئر امیر مقام صاحب موجود سر شکریہ سر دا راته ووایه چې کوم دې وخت کې یو صورتحال جوړ شوی دی په پنجاب کې اول خو څه به وایه چې کوم دا پی ایم ایل کیو کې یو رفټ مخې ته راغی چې د پارټۍ مشر وایي چې تاسو به ووټ نه اچوئ او پارلیمانی پارټي اجلاس وشو هغوی دا وایي چې موږ به لس واڼه پرویز الهي صاحب ته ووټ اچوو نو دې کې آئین څه وایي تاسو په خپله هم غړي پاتې شوی ده قومي اسمبلی څه وایي دغه آئین دې حوالې سره پارلیمانی پارټي خبره مقدم ده یا د پارټۍ صدر مطلب ظاهره خبره ده اوسه پورې دا خبره پارلیمانی پارټي چې د هغې کوم صدر وي او د هغه پارټي او هغه ته اختیار حاصل دی تر اوسه پورې ایکسپیرینس دغه دی او دغه تجربه ده چې د پارټۍ مشر او څوک د پارټۍ صدر وي د هغه څه احکامات دي نو په هغې باندې عمل کېږي نو اوسه پورې خو دغه پریسیډنټ دی او دغه دی او د کوټ هم دغه فیصله ده او د هر څه دغه فیصله ده چې هغه د پارټۍ لیډر یو خبرې نه منع کوي نو هغه بیا په ډیفیکشن کې راځي ځکه څوک چې په ډیفیکشن کې او په دې کې راولي لکه څنګه چې مخکې د پی ټي آی والا شوی نو هغه پارلیماني پارټي نه راولي خو پارلیماني لیډر یې راولي چې کوم دغه پارټۍ لیډر دی او مشر دی صدر دی د هغه په لیکلو او په هغې باندې عمل در عمل کېږي مخکې هم دا شي او په کار ده چې آینده هم داسې کېږي صحیح او سر چې کوم دې وخت کې هلته کې دا صورتحال روان دی څومره پی ایم ایل این اوس هم کانفیډنټ دی چې حمزه شهباز به وزیر اعلی پاتې کېږي او پرویز الهي صاحب به نه راځي مطلب دا اوس د هغه شماره پورې د پاکستان تاریخ دا دی که وګورې څو پورې آخري مومنټ د آخري باله پورې څوک دا نه شي ویلی چې ریزلټ به صحیح او کوم چې هغه چودھری صاحب سټیټمنټ راغلی او هغه ریټن کې لیکلي دي چې یاره زه پی ملکیو کوم کسان دي د هغو ووټونه به د پی ټي آی سره نه کاونټ کېږي نو دغه یو آئیني او قانوني هغه خبره ده چې هغه ورم کړي نو هلته چې کوم سپیکر پریزایډ کوي نو هغه به کاونټ کوي نه دا موږ ګورو په دې ماحول کې نور خو هغه وخت نه به ثابتېږي چې یاره کله کاونټینګ وشي او کوم صورتحال او کوم ماحول جوړېږي نن هم دا ولیدل چې پاکستان په سیاست کې په هر منډ بعد او په هر څه خو څومره د پی ایم ایل این تعلق دی نو هغه د پی ټي آی شنتې نه که تر هغو ماضي وګورې ته اسمبلي تاله کوه لاک کوه دنده بیا غونډهګر راوله د ما آئین منع ما قانون منع ما عدالت منع نو هغه څه خبره نشته چې هلته ضمني الیکشن وشو نو هم پی ایم ایل این والا ښه زړه سره قبول کړی او اوس هم چې څه آئین او قانون څه وایي نو هغه موږ منو او هغسې غونډه ګردي او دهشت ګردي نه کړې ده او نه زموږ د آینده لپاره څه سوچ دی صحیح ډېره شکریہ انجینئر امیر مقام صاحب تاسو مشرق ټي وي له وخت ورکړه د وزیر اعظم مشیر هم دی د پارټۍ صوبایي صدر هم دی او څنګه یې ذکر وکړه ګوره د دواړو طرف ته یو خبره خو کنفرم ده چې دواړه آئین مطابق کار غواړي اوس آئین
څنګه دی مخکې مونږ خبره بیرسټر صاحب فهیم صاحب بیرسټر صاحب خپل یو ته مهم دی انجینیر صاحب خپل لغو کو صحیح خبره کړه دروغ چا نه دی ویلې خو آئین دومره مبهم دی دومره انکلیر دی چې کم یو کس چرته راکاږي هغه اردو کې متل دی موم کی ناک چې چرته تاوه الته تاوا هغه بس دا خبره ده نو دی د لاس کسان هغه ډیپټي سپیکر صاحب ظاهري خبره دغه به همدغه فیصله کوي چې کوم لیټر هغې ته راغلی ښکاري داسې کم لیټر 2 لیټر ورته راغلی دا چې کوم چودھری صدر صاحب چې کوم لیټر کړی نو ښکاري داسې چې په هغې باندې به دا کوي اوسه پورې چې کومه خبره دا ده چې هغه 10 واړه غړي هغه صرف په منځ کې ناست دي هغوی ووټینګ ته ایستله نه ده اغوستې اوس چې کوم لږ ساعت وړاندې صورتحال دی ووټینګ شروع ده اصل کې هغوی خپل ځای نه دی پرېښی نو بیا د هغې هغوی یېرېږي په دې باندې ګیم بیا څنګه جوړېږي ګوره دې وخت کې هغوی هم یېرېږي دا 10 کسان ځان له یېرېږي لګیا دي چې که مونږ خپل ځای بدلو انکلوډینګ پرویز الهي صاحب که زه پاسما او زه هم دا ووټ کوم او خبره ځي بیا سپریم کورټ ته کېدای شي دې وخت کې زه وزیر اعلی شم او دوی لاړه سپریم کورټ ته او 10 ورځو کې دننه سپریم کورټ فیصله وکړه الیکشن کمیشن فیصله وکړه چې دا خو پارټي خلاف ورزي ده زه به ډي سیټ شم بیا به ضمني انتخاب ته ځم بیا دوباره ایم پی اے کېدل هم ګرانه ده ولې چې پارټي دننه ماته ده خاندان کې دننه تقسیم دی نو دې وخت کې هغه 10 کسان خپل د پارټي پوزیشن د وجه نه بالکل گیر دي او ای بظاهري خبره ده هلته کې خپل چې کوم آئینی او قانوني ماهرین دي د هغوی نه به خامخا هغوی دې وخت کې فیډبیک اخلي چې موږ آخر څوک وو موږ دا خبره خو فلوټ کړه په میډیا باندې مونږ دا خبره راوویسته چې پارلماني لیډر دا وایي چې تاسو ورشئ او ووټ واچوئ او ټول پرویز الهي ته ووټ واچوئ خو خبره دا ده چې د پارټۍ مشر دا خبره کړې ده او هلته کې ول چې پارلماني لیډر چې کوم دی هغه ایوان پورې وي چې کوم د پارټۍ مشر دی هغه رجسټرډ وي الیکشن کمیشن سره او الیکشن کمیشن سره هغه کرسپانډنس کوي چې څومره اوسه پورې ما کتلې دی هغې کې هم دقه دی چې د پارټۍ مشر خط لیکي عمران خان صاحب بطور د پارټۍ چیئرمین خط لیکلو چې تاسو به ووټ نه کوئ چې کله د هغې خلاف عدم اعتماد کېده وی بطور پارټۍ چیئرمین دغه 15 خلکو خلاف خط لیکلو ټیک ته ای سره پارلماني پارټي لیډر په یو پیج باندې و خو ډېر څه د لږ وخت کې دننه په زر زر کېږي لګیا دا پهله ځل کېږي لګیا دي چې پارلماني پارټي لیډر او د پارټۍ صدر دو مخالف سمت ته ولاړ دي دواړه مخالف ځایونو کې ولاړ دي نو دا د هغوی دپاره هم یو ګرانه خبره ده چې یو نوي سچویشن کې دننه به څنګه اوس مونږ دغه آئیني بحران کې دننه بار روزو ولې چې آئین کې دننه یو کس یو خبره کې لګیا دی بل کس بله خبره کې لګیا دی پهله ځل د پاکستان په تاریخ کې موږ کتل چې قومي اسمبلی تحلیل شوه او صوبایي اسمبلی په خپل ځای باندې پاتې شوه بیا په تاریخ کې پهله ځل یو سټینګ پرایم منسټر چې کوم هغه تحریک عدم اعتماد نه لرې شو لکه دا هر څه دې وخت کې یو ته وایو چې نوی ایکسپیرینس دی د پاکستان دپاره د پاکستان سیاست دپاره او زمونږ په دغه نوي ایکسپیرینس کې د چودھری شجاع صاحب دا چې کوم لیټر و ایکسپیکټډ و تاسو توقع و چې داسې کیدای شي ګوره دې کې ډېرې خبرې دي ولې چې موږ وکتل پرون کله زرداری صاحب لاړه او کېناسته نو خبره همدغه وه چې څه نه څه خو روان دي هغه 2 پیرې ملاقات وکړ خو زه به دا وایم دا فیصله پرون شوې وه نن نه ده شوې ټایمینګ پرون ډیسایډ شو چې دې وخت کې فیصله وکړه ولې چې که دا خبره پرون مخې ته راغلې وې نو پوره شپه پکې پاتې وه پوره شپه به خلک راغلي وو ټوله فیملی خلک به راغلي وو سړي ته به ناست وو سخپې به یې ترې چې خدای ته وګوره بس دا خبره ختمه کړه خپل اوښ یې درې خور دې ورکړې ده اوښ یې خپلو کې یو ځای کېنی د تره زوی دې کېږي نو بیا به خبره ختمه شوې وه خو دې وخت کې خبره اوس دومره ټایم پکې کم دی ولې چې هغه 4 بجې اجلاس شروع کېدو نه پسه خبره مخې ته راووته چې هغه مونسلایي صاحب واپس لاړه ماما پسې ویې لاړه ماما له چې د پلار له مې دا ووټ ته خلک پرېږده نو هغه مونه شو نو دا مسله هم مخې ته راغله نو دا دواړه اوښي تره زامن خپلو کې لاندې وتي دي اوس ضیاء الله صاحب یو خو د پرون نه چې کومه خبره روانه نو موږ فهیم صاحب هم په سټارټ کې دا خبره وکړه چې پی ټي آی ته کلیر میجارټي میلاو شوې ده 15 سیټونه هغې په 10 کې ګټلي دي په کار چې د هغې وزیر اعلی چې کوم یې هغې راشي 20 کې 15 باندې نه په دې هاوس کې 178 دي زه په هغې باندې دا ډېر خلک وایي چې پنجاب فیصله وکړه پنجاب په 20 حلقو باندې فیصله نه ده کړې پنجاب کې 371 ټوټل دې وخت کې سمجھانی هغې کې دننه 292 میجارټي ده خو دا دې خبرې ته ستاسو سوچ و چې داسې شجاع صاحب چې کوم دی نو هغه هم داسې یو لیټر هم کولی شي چې هغه خپل ارکان منع کړي څه دغه اوس تاسو توقع وه ارشاد صاحب که موږ وګورو په دغه تحریک عدم اعتماد کې هم د اتحادیان چې کوم چا سرې 2 ووټونو چا سرې 10 چا سرې 4 د هغې امپورټنس زیات و ځکه چې داسې کولیشن ګورنمنټ جوړ شوی چې تا سره واړه جوماتونو که واړه جوماتونه تا نه اخوا دېخوا کېده په هغې کې ستا ګورنمنټ لو عمران خان دا څو ځل ایډمټ کړي هم دي په دې باندې چې هغه وایي چې زه د کولیشن ګورنمنټ د وجې خراب هم د هغوی به زه بلیک میل کولم هغوی به ما ته چې کوم دی مطالبات وروړل او دمکیانې مې راوېدې چې موږ د نه ځو موږ ستاسو حکومت ختمو
همدغه حساب دلته کې په پنجاب کې هم دا وخت روان دی. دلته که دا ګورنمنټ اوس جوړیږي هم نو په دې کې هم دغه چانس دی چې دغه واړه جماعتونه او بلیک میل کول کوي د پنجاب حکومت دلته کې په دغه واړه جماعتونو باندې ستا ګورنمنټ جوړیږي او ستا ګورنمنټ ختمیږي. امپورټنس دلته کې دغه مسلم لیگ کاف ته فلحال چې دغه 10 کسان به ډیسایډ کوي چې ګورنمنټ به چا راځي. نو مسلم لیگ کاف کې درار راغلو خبرې 13 ورځو نه روانې وې 2 ځل ملاقاتونه پکې وشو. عمده دغه جماعت اهمیت او ځکه ولې زرداري صاحب رالو د 10 سیټونو لپاره 2 ځل رالو په خپل وته لاسونه هم کې د احترام هم وته ورکو تاسو پوښتنه مو کا په دغه وخت کې بیا هر څه کیږي. نو دغه امپورټنس د وجې چې کوم دی هغه ته معلومه و چې دغه مسلم لیگ کاف به دا وخت ډیسایډ کوي چې ګورنمنت کوم طرف ته ځي. مسلم لیگ کاف طرف ته نون طرف ته ځي که د پی ټی آی طرف ته ځي او څوک دغه ګورنمنت جوړوي. نو اهمیت د دغه وړو جماعتونو دی امکان او اوس هم څنګه فهیم صاحب وویل چې دلته کې ابهام دا دی کچرته کې د کاف صدر خبره منلی کېږي بیا به آئین سوی فیصله بسي او کچرته کې د پارلیماني لیډر خبره منلی کېږي بیا بسي. او آیا دا هم امکانات دي چې په دغه لږ وخت کې چرته کې مسلم لیگ کاف پارلیماني لیډر بدلولی شي که نه چې دغه کم پارلیماني لیډر دا وخت فیصله کړې ده مې بي چې دلته کې نوټیفیکیشن وکړي پارلیماني لیډر بدل شي او هغه بل راولي چې کم د چودھری شجاعت په فیور کې وي هغه دلته کې نوټیفیکیشن ورکړي او هغه وایي چې نه مونږ ووټ نه اچو یا مونږ د مسلم لیگ نون سره. نو دغه ابهام شته دی دغه سچویشن لا کلیر نه دی ځکه چې په دغه سیاست کې هغه کارونه نن سبا کیږي چې کم مخکې نو شوي ریکارډ جوړیږي. دلته کې فهیم صاحب ویل چې په پیله ځل باندې تحریک انصاف وزیر اعظم په تحریک عدم اعتماد باندې لرې کړی شو. بیا دغه شان په دغه پنجاب کې تحریک عدم اعتماد رالو حکومت پکې جوړ شو مسلم لیگ نون بیا ختم کړی شو دوباره انتخابات شو. نو سیزونه ډیر زیات امبیګوس دي دلته کلیر نه دي مونږ ته د دغې د وجې سچویشن هغه لیډران هم یریږي او د دې نه علاوه چې کوم زمونږ ایم پی ایز دي د پارلیمنت ممبران دي هغه هم یریږي چې په کوم طرف باندې لاړ شو هسې نه دوباره زمونږ دغه هغه حل راسره وشي کوم چې دغه نور شل ایم پی ایز سره شي. نو سچویشن ډېر زیات کلیر نه دی. فهیم صاحب تاسو ضیا صاحب یو خبره وکړه چې دغه ایم پی ایز چې کوم دي نو هغه دغه هم بدلولی شي خو په پنجاب اسمبلی کې چې کوم ایم پی ایز دي نو هغه د مشر چودھری صاحب هغه هم مطلب چې څنګه په قومي اسمبلی کې دغه ومنلی شو څه کسان ووټ چې کوم دی نو وزیر اعظم صاحب ته ورکړو. دا هلته په صوبایي اسمبلی کې هم داسې څه کسان حاضر شته کې شپږ داسې کسان دي چې هغه د چودھری شجاعت صاحب په سایډ باندې دي او یو خو پرویز الهي صاحب دی او درې هغه سره نور غړي دي چې هغه خپل یو ګروپ دی. نو دې کې یو بله خبره دا ده چې پرویز الهي صاحب څنګه ما ذکر مو کو چې هغه د تر زوی دی دا خپلو کې تر زامن دي او د چودھری شجاعت صاحب خور چې کوم ده هغه په پرویز الهي صاحب باندې واده را. نو پرون د پرویز الهي صاحب چې کوم مشر ور دی هغه د چودھری شجاعت صاحب چې کوم زوی دی وخت کې ایم ان ای دی نوم یې زما ذهن نه ووته هغه باره کې دا خبره وکړه وي چې هغه مونږ نه ډالر غواړي لګیا دی او مونږ نه پیسې غواړي لګیا دی لکه دومره غټ الزام پې هغه ولګو تا چې دومره غټ الزام ولګوی نو بیا خو ظاهري خبر دا به خپل زوی لپاره څه خو کوي که نه لکه خو بیا دا خبره نشي برداشت کولی. ټیک تا هلته خور ناسته ده او خور دپاره به هم خیال کوي خورایې دی هغه هم ایم ان ای دی خو که ته د هغه باندې الزام ولګوې دې حد ته خبره راشي نو بیا خو هغې حل نه روځي. نو دا یو مسله په دې کې شته. فیملی ټسل دی کې دې وخت کې مخې ته راغلی دی چې کوم دې وخت کې د ګجرات دغه چودھریان دي هغوی یو بل سره لاندې وتي دي او د هغې دومره فوکس دی د پوره پاکستان چې یو ګجرات کې د یو فیملی کې دننه دا ټسل به څنګه حل کېږي. خو زما په خیال کې چودھری شجاعت صاحب چې کومه لوبه کوله هغوی وکړه او خپل اهمیت وښو. پرویز الهي صاحب زه نه ګڼم چې هغه به اوس دې صورتحال کې دننه مخکې شولی شي. هغوی دپاره ټول لابنګ پرویز الهي صاحب کړی پی ایم ایل این رضا کړې وه زرداري صاحب چې وزیر اعلی به زمونږ پرویز الهي وي هر څه فاینل شوي او بالکل په این ټایم باندې پرویز الهي صاحب د پی ایم ایل این نه وړ د پی ټي آی سره کېناسته او بیا هغه ټایم زرداري صاحب وویل چې دې برانه وزیر اعلی نشي نو هغه ټایم نه اوسه پوره وزیر اعلی نشو. نو لکه دا این ټایم باندې جبه ورکړې وه هغوی زرداري صاحب یې ماله جبه راکړې ده او په این ټایم باندې مانه وړې د ژبې خلاف ورزي وکړه. نو لکه دې کې دننه ډېرې خبرې دي خو زما په خیال کې ټولو نه غټ نقصان دی وخت کې پاکستان تحریک انصاف ته وشو چې هغوی ډېر زیات زور ولګاو او ډېره تمه وه ولې چې هغوی پارټي 13 کالو کې هغوی یو خپل بل سوچ کې وو او هغوی د تمه وه چې هغوی به دوباره هم ګټي. 10 کاله گورنمنٹ پلان ایدان سره راوړو 15 کاله گورنمنٹ نو هغوی هغه څه ډیلیور نه کړه څنګه چې د هغوی نه تمه وه. اوس دې وخت کې عمران خان صاحب هم دقه وایي چې زر تر زره ماته ګورنمنٹ ملو شي چې زه یو کال کې څه وکړم. ټیک ته نارې خو خلک زما اوري خو هر ځای کې خلک نه اوري. ته هر یو کس دا خبره کوي چې پاکستان تحریک انصاف په شلو کې 15 سیټونه ګټلي دي خو هغه دا نه ګوري چې د شلو کې 11 د هغه خپلو
هغه یو لس غټلې دي او سلور هغه اصل کې اضافي وګټل او بل خوا ته پی ایم ایل ان یو سیټم نو او هغه کې 15 استدي هغه ته په اوه حلقو کې یو امیدوار هم نو ملو لکه دا خو بالکل د څه مقابله ده چې هغه کې پی ایم ایل ان د لپاره هیڅ قسمه ګټه امید اډونه فهیم صاحب تاسو چې کوم خبره کوئ نو دا مخکې چا نه ویل دا چې کله ډیپیټ شو مسلم لیگ ته شکست شو دا غي نو پی ایم ایل ان بکله دا وی چې کم پارټي دا وی چې څومره تجزیه کار فهیم صاحب بشمول تاسو بزوي ما چې دا غي به دا خیال چې مسلم لیگ به لاس 15 نشستونه هر دا وا چې دا غټي ول چې خپل زور لګولې چې ته 11 پکارو ځان سیف سایت کولو د پاره او دې ارسه کې دننه هغه حلقه الریډي د پی ټی آی وا پی ټی آی حلقو کې دننه خپل 15 کسان رئیستل تاسو یې ډیر روان انتخاباتو کې وې دي اثر وی ګوره اثر د دې اثر یو کال پکې پاتې دی یو کال کې دننه سم کې دي شي تاسو ګوره پیخور په نوخار کې دننه سنگا پی ایم ایل ان سیټو است چت اندازم نو واچل دنه بسیټو باسي پورا پېښور ویلی کې بلدیاتی انتخابات کې د پی ټی آی صفایا وشوا صرف سلو ټټونه دوی په نوخار غټلې دي یو په پیخور کې او یو لاړ الته صحابه کې غټ چا صده کې سیټونه غټ په مردان کې سیټونه غټ صحابه نه خالی یو سیټ راغې نو لکه دا ارس ممکنه ده دا موږ نشو ویل چې دا ارس دا خبره کې دي شي نو لکه دا انتخابات دومره آسان نه دي او دغه بلدیاتی انتخابات چې کوم د پهلا مرحله وا او د هغه ځای چې کوم صورتحال دی د ارشد عمران خان صاحب سترګې کولاو کړي دي چې کار به کوي دا خلک چې کار نه کوي نو صرف نارو باندې یو حد پر حالت خوشحالول شي خو چې کله پورې کار نه کیږي پورې خلک خوشحاليږي نه او زما په خیال کې اوسم لیټ نه دی عمران خان صاحب چې څنګه خبر او کړه هغه بیان جاری کړو چې زمونږ په پنجاب په ګورنمنت راځي نو زه هفته کې 2 ورځې په لاهور کې کینم نو 2 ورځې په خور کې هم کینی د په خور کار د هم وګوري صرف ناسته نه د په خور د حکومت کارکردګي د هم وګوري د پکاره چغه وګوري چې دغه څه کې لګیا دي نن د پاکستان تحریک انصاف خپل ایم پی ای پاسي او ایوان کې دنه دا وی چې زمونږه د هیلث ریفارم سرخی پاوډر دی دا ریالټي نه ده هغه د اسف خان صاحب بس نه خپل پارټي ایم پی دا وی لګیا دي هغه دا وی چې زما صوبایي وزیر صاحب دی لکه د ټوئیټر فیسبوک او ویډیو لینک نه بار شي نو لکه دا د بهر نه دا پی ټی آی دن आवाज دی دا خلک به حلقو ته ځي حلقو به جواب ورکړي نو عمران خان صاحب طبيعت دی خو هم قتل پکا دي کم ګراوند شتره سره پاغه باندې شو کرو باسا چې اذان لاړ نشي ټیک ته پنجاب ګراوند واخلا ضروری دی هغه باندې ګورنمنت راځي خدا نه چې پنجاب په دومره منډه وې چې بیا ته خیبر پختونخوا پاتې نشي جولا سے اوس پور چې کوم صورتحال لسه غنی چې حمزه شهباز صاحب چې کوم وزارت اعلی او هغه بچ شو او بیا په کې کوم د سپریم کورټ احکامات وایلیټ خونه شو ارشاد صاحب کومګو وګورو په دغه صورتحال کې اوس چې کوم صورتحال روان دی لږ سات کې به پوزیشن ډیر زیات واضح شي د ووټینګ عمل شروع دی د کاف لیگ باندې خبره روانه وه چې ووټ به اچي ووټ به نه اچي تر اوسه پورې چې کوم اپډیټ سي نو تقریبا ارکانو د کاف لیگ سره د پرویز الهی هغې ووټ کاسټ کړی دی او د هغې نور 3 کسان پاتې چې هغې به هم ووټ کاسټ کړي نه پس په بیا سچویشن موږ ته کلیر شي دغه کاف لیگ چې کومه فیصله وه هغه راله د صدر د خوا هم راله د پارلماني لیډر له خوا هم راله د ووټینګ عمل شروع دی په دې باندې به بیا وروسته اوس دغه جنګ جګړې روانې وي او په دې باندې به دغه عدالتونو ته تګي چې یاره د صدر یو نوټیفیکیشن کړو پارلماني لیډر بل نوټیفیکیشن کړو په دې باندې به هم خبرې اترې اوس کېږي او عدالت و ممبران دي د مسلم لیگ کاف هغوی خپل ووټ کاسټ که عمار یاسر باو رضوان خدیجه چې کوم د هغوی ایم پی ای ده هغې هم ووټ کاسټ کړی دی او پرویز الهي صاحب هم خپل ووټ کاسټ که اوه ممبران د کاف لیگ 10 کې اوه کسان چې دي هغوی خپل ووټ کاسټ که صرف 3 کسان پاتې دي ساجد بټیم ووټ کاسټ که خدیجه عمر هم کو ووټ کاسټ کړی دی نو اوه ووټونه چې کوم دي هغه کاسټ شي اوس به ګورو چې ډپټي سپیکر درې ووټ مني او که نه صحیح فهیم صاحب بیا که ضیا صاحب هم خبره پوره کیا جی ضیا صاحب مونږ کتلیو ارشاد صاحب نو دغه الیکشن کې چې کله انتخابات کېدو نو په دغه د ایم پی ایز په دغه ووټ باندې دا لانجې شوي وي سیټونه ډي سیټ شوي دغه ایم پی ایز زموږ دغه مسلې راغلې وي د کاف لیگ باندې چې کومې خبرې روانې وي تر اوسه پورې چونکې هغې دا وخت مرکز دی زموږ بلکې ټول جماعتونو چې دلته کې د دې فیصله به ډیسایډ کوي چې ګورنمنټ د چا جوړیږي نو اوس دلته کې همدغه خبرې روانې دي او دغه کاف لیگ خپله فیصله وکړه چې د هغې ایم پی ایز چې دي هغوی ووټ کاسټ صرف 3 ممبران د هغوی پاتې د هغوی به هم په لږ ساعت کې دغه ووټ کاسټ کړي او بیا موږ ته پوزیشن کلیر شي خو د دغه حمزه شهباز چې کوم سټرګل دی د دغه سیټ لپاره بیا د دغه سیټ کې کومګو کته پنجاب د دغه فیملی دی د شریف خاندان د دغه صوبه د دې سره تعلق ساتي ګورنمنټ په ټولو نه زیات مسلم لیگ نون کړی دی خو د دغه فیصلې لپاره د دغه خلکو رضا کولو لپاره بیا هم پیپل پارټي راله زرداری صاحب رالو د دغه گیم چینجر چې چاته ویلی کېږي هغوی پکې د خپل کردار ادا کو
هغه کردار ادا شو ادا نه شو فیصله کم طرف ته وځي هغه به لږ پوزیشن اوس واضح شي. خو دلته که چېرته کې د چا ګورنمنټ هم راځي نو هغې دپاره ډېر زیات چیلنجز وي ځکه چې دغه اتحادیان دي ورسرې هغه د دغه یو کال کې بعد ډیلیور کوي عوامو ته به ښیي چې یاره مونږ دلته کې په دې پنجاب کې تاسو ته څه ډیلیور کړو. د دې نه مخکې چې کوم ګورنمنټ و هغوی ته څه ډیلیور کړو. نو را روان یو کال پس ممکن که په خپل وخت باندې الیکشن کېږي نو هغه به دغه پارټیانې ټول زور کوي چې مونږ دغلته خپل پوزیشن جوړ کړو. عوامو منډیټ د را روان الیکشن لپاره ترلاسه کړو. عمران خان صاحب بیان هم راغلی هغه ویل که چېرته کې په لاهور په پنجاب کې زمونږ دغه ګورنمنټ جوړېږي نو زه په هر هفته کې 2 ورځې په لاهور کې تېروم او دغه ټول څیزونه به زه ګورم چونکې په خیبر پښتونخوا کې هم حکومت ته چېرته دغه فیصله دې ځای لپاره رانله چې دلته کې هم مسلې جوړې شي څنګه دلته خو عمران خان صاحب ډېر وخت راغلی و فهیم صاحب د لږ وخت دپاره چې کله پناه اخسته اصل کې د خوا څنګه چې زیات صاحب وایي پناه دپاره راغلی هغه پارټۍ سرګرمیان نه دي کتلې د خوا اسمبلی چې کوم زمونږ حکومت ته څه کوي هغه دار څه نه دي کتلې هغه یو نظر کتل به دا خلک وایي چې د خوا څه نمکینه هغه ډېره ښه پخېږي هغه لږ ټیسټ کړی وه بیا دا خبره چې کافي هم د خپلو پیسو نسکي کافي به د خوا کله اکثر له ملاقاتونه به هغه جز کې به هلیکاپټر کې به تګ راتګ کوو هغوی رکشه جوړه شوې وه تېنه جلسو له به تګ راتګ کېده او بس دغه کم ځای کې هم کم کور کې وو بهرحال هغه مطلب هغه سیاسي اکټیویټیز یا د حکومت یا چې کوم دي یا د پارټۍ چې کوم دي هغه نه ولیدلي هغه بس خپل هلته خلکو سره ملاقاتونه کول د یوت اجلاس به وشو هغه به راوغوستل یا د فیمیل یا ایم پی ایز هغه به کېدل خو اینکر سره هغوی د اسلام آباد لاهور نه ټول کسان راغوستي وو هغې ته به دې خوا ته د پېښور هوا لکه چک کړه پېښور او که ته څومره ښکلی پېښور دی ډېر کسان پیله ځل پېښور ته راغلي وو هغوی به راتلل هم نه پېښور کلچر نه خبر پېښور کلچر نه خبر شو دا کار هغه څوک خو باقي دا وه چې د کم کار چې د وخت کې لاهور دپاره وایي هغه سوچ فهیم صاحب موږ چې کوشش وکړو چې وکیل صاحب هم په لاین کړو چې هغه نه موږ لږ تپوس وکړو چې دا آئیني دغه څه وایي خو ضیا صاحب هم دې طرف ته لږ شانتې اشاره وکړه چې د پرون نه شجاعت صاحب چې کوم دی د هغه لخوا دا بیان مخې ته راغلی و چې زه به د خپل رور حمایت کوم. دغه بیان چې کوم یو سیاسي خو نه و چې بالکل په عین موقع باندې به زه خپل بیان چینج کوم چې هغه څه تیاري ونه کړي. ګوره دا ډېرې خبرې څنګه د خاندان کې دننه لوبه ده تربوران دي تر زامن دي او بیا چودھری شجاعت صاحب خور پر ضلعي صاحب باندې واده ده نو دې کې به خامخا دغه به خور سره هم څه نه مشوره کړي کور کې دننه لوبه ده هوایي نه ده او بیا چې خورۍ ځي او هغه دا وایي چې زما ماما زما نوره خبره نه مني دا آن ریکارډ هغه ویلي دي چې ماما زما خبره نه مني او دا جنگ چې کوم دی هغه پی ټی آی او عمران خان صاحب او ما بیل او زرداری صاحب وګټل لکه دا ډېره غټه خبره یې کړې وه دا بیان یو نفسیاتي نوې اپډیټس راغلي دي چې زرداری صاحب خپل هار لا تر اوسه پورې نه یې منلې او چودھری شجاعت او زرداری ترمنځ دوباره د ملاقات چې کوم دی نو هغه اوس په کېږي لږ ساعت کې چودھری شجاعت صاحب ول ور رسېدلي دي او بیا په دې کې دا امکان هم دی چې د نواز شریف صاحب سره هم مشاورت کېږي بیا هلته کې نو دغه چې کومې فیصلې دا وخت روانې دي اهمې فیصلې دي ځکه چې صورتحال داسې شوی دی چې یو خوا الیکشن هلته کې کېږي ووټینګ روان دی او بل خوا د مشرانو بیټک هم جوړ شوی دی او بیا هغه مشران چې ډېر سیاسي عبور لري د لرې نه څیزونه ګوري هغه ډېر ژور سره نظر لري په دغه سیاسي اصولو باندې په سیاسي معاملاتو باندې موږ وکتل زرداری صاحب چودھری شجاعت صاحب هغه د گیم چینجر خبرې رالې ډېر زیات ماحول ګرم شو په دغه الیکشن نه لږ ساعت وړاندې بیا ووټینګ اوس عمل شروع دی ووټینګ هم شو د ووټینګ دوران دا چې کوم دی نو اوس ملاقات کېږي او په دغه ملاقات کې څه فیصلې کېږي دا بیا پته لګوي بیا نواز شریف صاحب سره او زما په خیال کې دې وخت کې د پنجاب اسمبلی نه بهر په ډېر غټ تعداد کې د پاکستان مسلم لیگ نون او د پاکستان تحریک انصاف ورکرز راغلي دي او هغوی یو بل خلاف شدید ناربازي کوي لګیا دي یو بل ته بد ردې وایي لګیا دي ویډیوز هم مخې ته راغلي دي او دا دې وخت کې چلیږي لګیا دي هم چې دا یو ډېر غټ تعداد دی د هغې ورکرانو کوم چې ظاهري خبره ده یو چارجډ موب وي دا خلک کنټرول کول ډېر زیاته ګرانه وي د دې مشري څوک نه کوي دا خو بس خلک یې راغونډ شي ینګ هلکاني او د پارټۍ د قائد په وینا باندې هغوی راغلي وي نو څنګه چې پاکستان تحریک انصاف اکاونټ نه دا ټویټ وشو چې تاسو ځان ورسوئ نو د هغې نه پس د پاکستان تحریک انصاف چې کوم ورکرز وو هغه هلته رسېدلي دي هغوی د اسمبلی نه بهر ولاړ دي او بیا د هغې په مقابله کې د پی ایم ایل این ورکرز هم راغلي دي هغوی هم هلته ولاړ دي او هغه هم
دلته کې د وخت کې چې کوم یو مقابله برابرول دي سکور سټل کول دي هغې دپاره راغلي دي. نو الله د خیر وکړي چې کوم دا صورتحال دی دغه د پنجاب جنگ دپاره چې کوم څوکۍ ده هغې دپاره دواړه پارټیانې انتهایی اخري حده پورې تلدي لګیا دي. 9 کسانو د پی ایم ایل کیو ووټ کاسټ کړی دی پرویز الهي صاحب ته. دا ووټ به منلی کېږي او که نه دا به دوست محمد مزاري صاحب فیصله کوي او دوست محمد مزاري صاحب د چا فیصله به کوي ټولو ته پته ده چې هغه به څه فیصله کوي. فهیم صاحب که موږ وګورو مسلم لیگ نون هم لکه مطلب د پرون نه هغې بالکل دې ته تیار وو چې موږ به ښه ټیک ټاک مقابله کوو داسې هار به نه منو که 10 نشستونه د هغو سیوا دي د پی ایم ایل کیو نو مطلب هغه به موږ نه کوو. د هغې یو دغه موږ دا ولیدو چې د هغې یو ممبر دی زنانه ده هغې ته کورونا شوې ده او هغې په هغه کورونا کیټ کې راغلي دي په اسمبلی کې هغې موجود دي او هغې به ووټ کوي. دې کې ډېرې خبرې هغه کم کس به چېرته څه کوي او چا سره به اوړي دې کې هم دا پته لګي چې دا لوبه چې کومه دې وخت کې مخې ته راغلې ده ولې چې هر یو کس په دې یریږي که زه ووټ لا نړم او دوی د پیسې اخیستې دي. هغه بیانیه دې حده پورې تللې ده چې یو کس فهیم صاحب پیسې لږې هم نه دي 50 کروڑ روپۍ دي بل قسم دا ګیله کوي. بلکې پرون خو پکې د عرب ته رسېدلی چې یو ممبر دا دعوه کړې پی ټي آی والا چې ما تر 5 ارب روپو اپر شوی چې 5 کسان ته دا کو 5 ارب روپۍ والا. دا خو ګوره هر یو کس چې چا هر یو کس د خبرونو کې څنګه راتلی شم دا ایم پی به چا پېژندم نه او نن به هغه په میډیا چلیږي لګی نو هغه ایم پی ایم وایي چې بس بیا به ورسره راکاږو چې ما لږ په سکرین باندې راولی هر یو کس صرف سکرین باندې ځان راتلل غواړي. نو لکه دې وخت کې چې کومه دا لوبه روانه ده اوس دې خلکو ووټ پول که دغې ممبرانو ووټ پول کړی دی دغه ممبرانو چې کوم دا ووټ پول کړی دی دا به اوس کتل غواړي چې دا ووټ اکسپټ کیږي یا نه. مزاري صاحب به دا څنګه اکسپټ کوي. د چودھری شجاعت حسین صاحب د کور مخې ته پی ایم ایل کیو ورکرز راغلي دي او هغوی د پرویز الهي صاحب حوالې سره خبره کوي لګیا دي چې پرویز الهي چې دی هغه په حق کې نارې لګی لګیا دي چې هغه سره به څه کېږي. نو اوس ګورو چې دې صورتحال سره څه مخې ته راتلی شي. جی ضیا صاحب تاسو چې کوم مخکې هم خبره کوله چې دغه خلک راغونډ شو بیا چې دغه شانتې دواړو جماعتونو چې د یو بل سخت مخالف دي په سوشل میډیا باندې بیا چې کوم د دې یو بل سره دا کېږي بیا دغه شانتې چې دواړه رالل او د پنجاب اسمبلی مخې ته هم راجمع شول د شجاعت صاحب د کور مخې ته هم راجمع شول او دغه احتجاج کوي نو څه د تصادم څه خدشه هم شته د هغې لپاره به څه اقدامات پکار وي. ارشاد صاحب که موږ وګورو د دغه سیاست کې جنگ جګړې یو بل پسې ستغې سپورې ویل یو بل ګریوانونو ته لاس اچول په ایوان کې یو بل راګیرول یو بل پسې زور کول دا مونږ وکته په دغه اسمبلو کې د دې توهین وشو. اسمبلی د جنگ جګړو لپاره نه دي یو بل ته د لاس اچولو لپاره نه دي. دا راغلی دي چې زمونږ د دغه د پاکستان لپاره د پاکستان عوامو لپاره دلته کې قانون سازي وشي دلته کې آئین جوړ کړی شي د هغې دپاره څه بینیفټ لپاره پالیسۍ روړلی شي په هغې باندې خبرې اترې وشي. دغه سیاست تللی دی جنګ جګړو ته یو بل پسې ستغو سپورو ته. مونږ په پنجاب کې وکته چې پنجاب په صوبایي اسمبلی په تیر الیکشن کې پرویز الهي صاحب بیا لاس ته پلستر اچولو خپې ته چې کوم دی پلستر اچو دغه مسلې پکې راغلي یو بل ته لاسونه اچولو. نو دغه د سیاسي لیډرانو په دې باندې کار نه کړی چې مونږ خپل ورکر څنګه چې کوم دی ایجوکیټ کو هغه پوه کو سیاست وایي څه سیاست اصلي مطلب چې کوم دی نو ختم شوی دی غونډهګردي شروع شوې ده. یو هغه سیاسي لیډر نن سبا په میډیا کې هم ان دی هغه سیاسي لیډر په پارټۍ کې هم مشهور دی کوم چې بل د حریف چې پارټۍ کوم لیډران دي یا د هغې ورکران دي هغه بېعزته کوي هغې پسې ستغې سپورې وایي بد ردې وایي او ګنده الفاظ استعمالي ګنده زبان برداشت ماده چې کوم ختمه شوې ده. همدغه چې کله مشرانو ته دا ورکرز ګوري ورکرز هم هغه شان اګریسیو وي هغه هم بیا راځي مونږ کتلي چې تاسو په دغه قومي اسمبلی باندې زمونږ چې کوم د پارټۍ زنانه ممبرانې وي هغوی په ګیټونو باندې خته نو دغه زنانه خو په ګیټونو باندې ختل بیا هغوی هیلز هم اچولي او بیا دوی څه دغه تاثر ورکوي چې آیا په پارلیمنټ باندې حمله کوي د دغه ایشوز لپاره مکمل هر یو کس سره پلیټفارم شته چې هغه دلته کې دا څیزونه حل کړي. نو زه یم سیاسي لیډرانو له په دې باندې کار پکار دی چې په خپل هم خپل اصلاح وکړي او بیا د خپل ورکرانو اصلاح وکړي. په دغه پارټۍ کې دننه هم داسې نه چې د مخالفینو لپاره کارکنان څومره د یو بل خلاف دا کې بای خوشحالي ایگزیکٹلی موږ سره څوک دي معظم بٹ صاحب دے وقت کے مونگ سرہ دے. بٹ صاحب بہت شکریہ. بٹ صاحب تھوڑا سا آپ کی رہنمائی چاہیے. ایک تو یہ کہ تھوڑا سا ایمبیگوٹی پیدا ہو گئی ہے مسلم لیگ کاف کے صدر
چودھری شجاعت صاحب کہتے ہیں کہ میرے ممبران ووٹ نہیں کریں گے. انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کو خط لکھا ہے, اور پارلیمانی لیڈر جو ساجد بھٹی صاحب ہیں انہوں نے خط لکھا ہے ڈپٹی اسپیکر کو کہ ہمارے ممبران ووٹ کریں گے پرویز الہی صاحب کو. تو تھوڑا سا آئین یہاں پہ ہمیں کلیئر کر دیں کہ پارلیمانی لیڈر کی بات مانی جائے گی یا جو پارٹی کا صدر ہے اس کی بات مانی جائے گی؟ اسمبلیز کے اندر صرف پارلیمانی لیڈر کی بات مانی جائے گی, اور جو پارٹی لیڈرز ہیں ان کی پوزیشن اسمبلیز کے باہر ہے. اب کسی پارٹی کا کوئی پریزیڈنٹ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ جو ہے آ کے اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے. تو اسمبلی میں پارلیمانی نظم ہے, اور اس نظم میں حزب اقتدار پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, حزب اختلاف پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اکارڈنگلی جو ہے وہ لوگ متعلقہ لوگ ہیں, انہی کا ووٹ بھی کاؤنٹ ہوگا اور انہی کا ایکشن جو ہے وہ پریویل کرے گا. مطلب یہ جو 7 ممبران نے ابھی ووٹ کر دیا ہے پرویز الہی صاحب کو, تو ان کو ڈی سیٹ ہونے کا خطرہ نہیں ہے, ڈپٹی اسپیکر ان کا ووٹ ریجیکٹ نہیں کر سکتا؟ بالکل بھی نہیں کر سکتا, اور اختیارات سے تجاوز ہوگا اگر ایسا وہ کریں گے. اس لیے کہ اگر پارٹی کے اندر کوئی اس قسم کا ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا ہے تو یہاں پہ کوشچن یہ نہیں ہے کہ پی ایم ایل کیو کا کوئی ہے یا نہیں ہے, بلکہ کوشچن تو یہ ہے کہ پارٹی کی جو 2 لیڈرز ہیں انہوں نے ایک علیحدہ پرسیپشن کے تحت کام کر رہے ہیں. تو اندرون خانہ یہ ان ہاؤس جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہے جسے پارٹی کی سطح پہ دیکھا جانا ہے. یہ ڈیفیکشن نہیں ہے بلکہ یہ پارٹی کا ان سائڈ نظم ہے, اور دونوں میں سے کسی نے پارٹی چھوڑی نہیں ہے. تو مطلب اس دوران ان 10 لوگوں کا جو ہے وہ سب کچھ سیکیور ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ان کو؟ بالکل سیکیور ہے, ایبسولوٹلی سیکیور ہے. اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز ہیں, کیا کہیں گے؟ آپ کی کافی نظر بھی رہی ہے ان کے اوپر کہ اب اگر وہ آج بھی جاتے ہیں اور اپنی پارٹی کے خلاف, کیونکہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ 25 ایم پی اے جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ جا کے پی ایم ایل این کے امیدوار حمزہ شہباز کو ووٹ کریں گے, تو ان کے لیے تو پھر یہ ڈی سیٹ ہونے کا معاملہ رہے گا؟ ڈیفینیٹلی رہے گا. اگر وہ پارٹی کے واضح ڈکٹیٹ کے خلاف جائیں گے اور ایسا اقدام کریں گے تو پھر تو ڈیفیکشن ہو گئی نا. جی تو ڈیفیکشن میں تو ان کا ڈی سیٹ ہونا لازم ہے. اس پہ تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی آ گئی, تو لہٰذا یہ چیزیں تو بالکل واضح ہیں, اس میں تو کوئی بھام نہیں ہے. صحیح, بہت شکریہ. فہیم صاحب خبردار ہے چې د ووټینګ عمل چې کوم مکمل شوی دی او ګنتی عمل شروع شوی دی. ډېر شکریہ د موزم بټ صاحب او څنګه هغوی خبره ختمه کړه. تا سوال هم وکړ چې پارلیماني لیډر څه وایي. ما بټ صاحب دا فایده شو چې بټ صاحب کم از کم یو امپارشل دی, نه د پی ټی آی دی او نه د پی ایم ایل این دی. نو د هغوی کلیر خبره هغه آئین دا وایي چې هلته کې ناست کم خلک دي د پارلمان, هغوی به فیصله کوي. نو چودھری شجاعت صاحب چې کومه خبره وه هغې هغسې ځای ونه نیوه. نو اوس ګورو چې ووټ څومره کاسټ شوی دی, کم ممبران دي, دا به اوس کاؤنټینګ کیږي, او که 186 یو امیدوار ته میلو شو نو ټیک ته, او که میلو نه شو نو هایسټ چې کم دی هغه ته به بیا دا فیصله ځي چې هغه طرف ته به دا خبره ځي, او هغه به وزیر اعلی پنجاب جوړېږي د روان وخت دپاره, څه وخت دپاره بیا ګورو چې کال پوره کوي که نه پوره کوي. خو دې وخت کې صورتحال دا دی څنګه چې بټ صاحب خبره کلیر کړه چې کوم کسان دې وخت کې دي هغوی به خپل ووټ چې کوم دی هغه د پارلماني لیډر ساجد بھٹی صاحب په وینا باندې کوي, او هغه دا ویلي دي چې ټول دی پرویز الهي ته ووټ وکړي. جولا صاحب وایي چې کیدای شي هغې په دې دوران کې خپل پارلیماني لیډر هم چینج کړي, خو بهرحال هغه انتخابات عمل چې کوم دی نو هغه هم سرته ورسېدو, د ووټینګ عمل چې کوم دی نو هغه ختم شوی دی, او په ایوان کې دا وخت چې کوم دی نو کاونټینګ شروع دی. اوس به ګورو چې څه کېږي. خو فهیم صاحب یو دغه چې کوم موږ وکتو نو مسلم لیگ نن داسې په اسانه باندې اگر چې ښکارېده داسې ډېر په اسانه به چونکې هغې ته پی ټي آی چې کوم امیدوار و د هغې نمبر گیم کې د هغې سیوا و په اسانه به دغه وکړي, خو اسانه باندې هغې دغه ونه کړو, دغه شانې لږ ډېر دغه پکې پیدا کړه. مسلم لیگ نون خاص کر که موږ قاب سوچ کو وکړو نو هغې ششوپنج کې دغه شو, اخر یې هغه فیصله وکړه. ګوره خبره ته دا وه چې څوک هم دا نه غواړي خپل لاس نه اقتدار بل له ورکړي. پی ټي آی هم دا نه غوښتل چې د اقتدار د نه لاړ شي, او موږ وکتل چې حمزه شهباز څومره په ګرانه باندې په هغه څوکۍ باندې راغی او کېناسته, او موږ ګورو لګیا یو چې همغسې همغه مشکل چې کوم دی هغه دې وخت کې د بل پارټۍ ته هم روان دی چې اوس حمزه شهباز کرسی نه پرېږدي لګیا دی. صحیح. او فهیم صاحب که بیا تاسو خبره کوئ چې حمزه صاحب چې کوم ډېر په ګرانه باندې چې کوم دی نو هغه راغلی و او په دغه صدارت په دې کرسۍ باندې ناست و د وزارت اعلی,
اوس دغه شانې د بل چودھری صاحب چې راځي دا به هم ډېر په مشکل راځي که راځي او که راشي نو بیا که فرض کړه عمران خان صاحب ووایي چې دا اسمبلي ماتو نو دغه چودھری صاحب به دا خبره په اسانه ومني نشي ویلی. عمران خان دا خبره کول هم نشي. عمران خان ته سپورټ پکار دی, هغه ته سپورټ پکار دی چې دا الیکشن کې هغه څه وکړي, چاته څه ډیلیور کړي. د هغه مین مقصد دا دی چې هغه څه ډیلیور کړي, څه کار وښیي. ولې چې پنجاب کې هغوی هېڅ هم نه دي کړی. دا مسله ده څنګه خبره مخکې مو شوه چې د عثمان بزدار صاحب په ټایم کې به خلکو ورته وی او مونږ نه وایو, دا قریشي صاحب پخپله وایي چې نن به پنجاب دا حل نه و که مونږ عثمان بزدار نه وی کېنولی. نو لکه یو مضبوط ایڈمنسټریټر پکار و, دوی شهباز شریف صاحب په عثمان بزدار باندې ریپلیس کړ, نو لکه دې نقصان پارټۍ ته ورسېده, دې کې شک نشته دی. عمران خان صاحب دې نه ډېرې فایدې اخیستې شوې, خو هغوی ټول طاقت ځان سره ساتلی و. هغوی ته داسې کسان پکار و چاته اوکې جي ټیک ته جي ښه جي بس هغې دپاره یې کسان ساتلي وو. ما په حال کې دا لږ زیاتې یې کړو او دې ځله که پرزلایي صاحب راځي نو ګورو به چې پی ټي آی ته څه فایده رسي, ولې چې هغه خپلې پارټۍ لپاره زور کوي او ځان له کسان ګوري. او دا ممکنه ده چې هغه په پی ټي آی سټینګ ایم پی ایس کې خلک پی ایم ایل کیو ته راواړي چې تاسو مال راشئ موږ به یو ځای کینو. نو د پی ایم ایل کیو بیا هلته صورتحال څه جوړېږي, خپل فیوچر څنګه ګوري. خو دې وخت کې چې کوم خاندان کې دننه یو رفټ راغلی دی, یو تقسیم راغلی دی, هغه تقسیم به هم کتل غواړي چې هغه بیا څنګه مخې ته ځي. صحیح. ضیاءالله صاحب که موږ موجوده صورتحال وګورو دغه ضمني چې کوم انتخابات وشو د هغې نه وړاندې چې کوم بلدیاتي انتخابات شوي په خیبر پښتونخوا کې خاص کر که موږ وایو نو هغه د هوا روح چې کوم دی نو هغه د پاکستان تحریک انصاف ته طرف ته تللی او ظاهري خو پاکې ډېر فیکټرز دي نو پاکې یو د مهنګایي خامخا دی. په موجوده صورتحال کې که دغه شانې فیډرل ګورنمنټ ته لږ وخت میلاو شي او هغې ته دغه د بهر ملکونه ایم ایف او نور چې کوم قرضې دي هغه ومیلاو شي او دغه لږ وخت نور هم تیر شي انتخابات په چې کومه د پی ټي آی د عمران خان صاحب هغې مطالبه ده غوښتنه ده زر تر زره انتخابات ونشي نو چې دا انتخابات څومره ډیلې کېږي نو تاسو څه ګڼئ بیا چې دغه د پی ټي آی دا کومه اوسنۍ دغه هوا دا رخ دی دا به هماغه شانې برقرار وي که بیا د مسلم لیګ ډون طرف ته هم شفټ کیدی شي؟ ارشاد صاحب دا په ټایم باندې ډیپینډ کوي چې څه ټایم الیکشن کیږي. مونږ که وګورو کله چې تحریک انصاف حکومت ختمېدو د وزیر اعظم خلاف تحریک عدم اعتماد کامیابېدو نو په دغه ټایم کې په ملک کې ګراني هم وه, پټرول هم ګرانېده, تحریک انصاف چې کومې وعدې کړې وې هغه وعدې هم نه وې پوره شوې. مسلم لیگ نون او بیا اتحادي جماعتیان راله دغه وزیر اعظم یې لرې کړو چې تحریک انصاف کومې وعدې کړې وې هغه وعدې پوره نه شوې. دلته کې زمونږ آی ایم ایف سره چې کومې معاهدې شوي دي هغه په غلط طرف روان دي, ملک مهنګایي ده, بحران دی, هر یو څیز دی هغه حکومت یې لرې کړو. یقینا عوام د دغه مهنګایۍ نه تنګ و, اوس هم تنګ دي, خو چې کله پی ایم ایل این رالو اګراني نور هم زیاته شوه. د تحریک انصاف چې کوم هغه ګراف لړه شوی هغه ګراف د هغې باوجود اوچت شو ځکه چې د هغې د حکومت نه لاړ او ټوله ملبه د دغه اتحادي جماعتونو واغشته او زیاتره په مسلم لیګ نون باندې راله چې وزیر اعظم د هغې دی. حالانکې په دې کې نواز شریف مخالفت هم کړی چې موږ فرش الیکشن ته ځو او دوباره به دغه خلک راشي او مینډیټ په ورکړي او نوې حکومت به قایم کړو دغه به بهتر وي. خو مونږ وکته څومره چې دغه کولیشن ګورنمنټ دی دغه فیډرل هغه چې څومره ټایم تیریږي د هغې ګراف کته کېږي او دلته ګراني نور هم سیوا کېږي, خلک د دغه ګرانۍ نه نور هم تنګي فایده یې رسي تحریک انصاف ته. په بلدیاتي حکومت کې مونږ وکړه, الیکشن کې مونږ وکړه تحریک انصاف دلته کې کامیابي واغشته او بیا ضمني الیکشن کې هم تحریک انصاف په دې کې کامیابي ترلاسه کړه چې خلک یې کنوینس کړه او دغه د چې کوم کانسپیرسي تیوریز راغلي چې یاره زما خلاف سازش شوی دی په هغې باندې خلک اماده که زه که ووټ ورته ویلی په پنجاب کې زیاتره 15 سیټونه یې واغشته نو تحریک انصاف ته پکې فایده میلاو شوې ده او چې څومره د الیکشن ډیلی کېږي او تحریک انصاف حکومت ته به فایده هله رسي که چېرته کې دا بحران قابو نه شو, ګراني ورځ په ورځ باندې زیاتېده, کمه نه شوه, قابو نه شوه, نو الټرنیټلی چې کوم دی نو دغه فایده به یې رسي تحریک انصاف ته. تاسو څه کمنټ ده په دې باندې چې کوم د انتخابات دي عام انتخابات دي پی ټي آی غوښتنه ده چې دا زر تر زره وکړي شي دا چې څومره ډیلی کېږي نو او بیا دغه شان ما چې څنګه مخکې هم ذکر وکړو چې قرضې که میلاو شي او د حالات لږ ډېر کنټرول کړي نو بیا که چېرې پنجاب د پی ایم ایل این لاس نه ووته نو بیا تاسو انتخابات زر ښکاري. زه نه ګڼم چې بیا به فیډرل ګورنمنټ دومره ایثار شي, فیډرل ګورنمنټ بیا خامخا زور کوي چې ټول کار مونږ کوو او صوبو ته چې کوم صوبایي خودمختاري ده یا خو دا چې بالکل هغه د پنجاب نه ارڅه ډرین کړي, ارڅه ته ایثار کړي د پنجاب نه چې خیبر پښتونخوا دی مونږ سره صوبه کې دې وخت تنخوا پیسې نشته
دا چې کوم جولای په میاشت کې صوبې سره بل میاشت کې ته دغه میاشت تنخواه ورکولو پیسې نشته فند دي سار کړی دي تیر کال په دغه ورځو کې مونږه ډیولپمنٹ فند په 1 جولای ریلیز کړو نن دا مونږه په 22 جولای یو روپیا نه ریلیز شوی پیسې موږ سره نشته دغه څه کې دي شي پنجاب سره مو کې چې ارستی ایثار کی او بالکل اډو ساغه سو ته پریدینه دا طریقه سره کولی شي بل لاره خو نشته دا بیا بالکل دا یم چې زیاتې بوي دا طریقه نه د پالیټکس کولو او بل سره راشتہ سره نه چې فدرل ګورنمنت دا خبرو کې چې ګورنمنت څنګه چلو خو قتل بغواړي چې کچره پی ایم ایل ان د لاس نه پنجاب اوزي نو بیا هغوی سره عمل مخې ته راوړي خامخا به سپلین ای سره هم وي سپلین به جوړی یا به فدرل ګورنمنت پرولونګ کوي چلی به یا به پنجاب کې دننه دوباره یو سیټ اپ چینج لپاره به هم ځي ولې چې اوس به دوباره ضمني انتخابات کیږي د زین قریشي قومي اسمبلی سیټ خالی شو د کراچۍ د قومي اسمبلی عامر لیاقت صاحب والا سیټ خالی دی الته به الیکشن کیږي په پنجاب کې دننه هم بل ضمني انتخابات دي په سندھ کې هم دي سندھ کې بلدیاتي انتخابات هم دي نو ډېر سره روان دي کم روان 2-3 میاشتو کې دننه او بیا نومبر میاشت هم روانه ده چې کومه ډېره غټه تعیناتي ده اب نومبر کې کیږي نو لیگ بغواړي چې په دې صورتحال کې زر الیکشن ته لاړ شي بالکل به نه غواړي هغوی کوي ورته هغوی به کم از کم شپږ نه اته میاشتې اخیستل غواړي صحیح فهم صاحب پروګرام ټیم بس تقریبا ختم دی اخیری که تاسو سره مار بس دا به اوس کتل غواړي چې څه صورتحال جوړیږي همدا شهباز صاحب به پاتې کیږي او که زیبا دا به اوس لږ سات کې پته ولګي لږ ټایم دی ولې چې ووټینګ چې کوم عمل دی هغه مکمل شوی دی هغه سر ته رسېدلی دی او دې وخت کې کاونټینګ روان دی کاونټینګ هم څه ډېر زیات وخت نه لي خو دا به نن ډېر وخت واغېسته زر پکار چې دا کاونټینګ شروع شوی وي خو اوسه پورې ویل کېږي چې دا کاونټینګ عمل سر ته نه دی رسېدلی چې صورتحال دې وخت کې پنجاب اسمبلی کې څه دی او د پنجاب اسمبلی مخې ته دا وخت چې کوم دی نو د مسلم لیگ نون او د پی ټی آی کارکنان چې کوم دي نو هغه هم راجمع شوي دي او د یو تصادم خدشه چې کوم دی نو هغه هم ده او دغه صورتحال چې په فهیم سي په دې کې بیا یو ځل بیا به موږ دا وایو چې په دې کې د دې کوم مشران دي دغه یو رول جوړیږي چې دغه یو تصادم طرف ته لاړ نشي او دا تصادم عمدې مشرانو شروع کړی دی رول به څنګه جوړیږي دوی خو راغوستي دي دواړو طرفونو والا پی ټی آی والا هم ورته وایي راځئ او پی ایم ایل والا هم ورته وایي راشئ چې موږ خپل زور وښایو نو دغه یو افسوسناک خبره ده چې مشران په خپله دې وخت کې دا مسله جوړی لګیا دي تمه به لرو چې دا مشران لږ غونته کې ځان پوهي کړي او لږه دا چې کوم مسله ده هغه په طریقه باندې سر ته ورسوي زه به خپل دغه چې کوم کتونکي دي هغوی نه اجازت غواړم دا زموږ د پلیټ فارم نه چې کوم خصوصي خپرونه وه هغه خپل سر ته رسي ضیا جان ته ارشاد صاحب ته او محمد فهیم ته اجازت راکړئ الله پامان